हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि रब्बि ज़िदनि इल्मा रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli نو منګه د دغه زینا بیا وایو چیرته تاسو ټول سبق په مخه بار بار یادېږي چې فالعالم بجميع اجزائه محدث چې عالم په ټولو اجزاء سره محدث دی نه وي دی ولی ځکه چې دا عالم جوړ د اعیان او د اعراضونه او اعیان او اعراض حادث دي جو عالم چې دا هم حادث دی د الله تعالی ذات او د الله تعالی صفات نه په عین کې داخل دي نه په عرض کې داخل دي د متکلمینو په نسبت دي ها بیا موږ دا ویلو چې عین د دې دوه قسمونه دي یا ولا عین د اجزاونه مرکب وي ورته جسم ویل کېږي او یا به د عین د اجزاونه مرکب نه وي نو ورته ویل کېږي جوهر او جزء لا يتجزا بیا موږ پرون سبق کې دا ویلو چې جوهر هغه ته وایي چې هغه د سر ناړو تقسیم نه قبلې یعنی نه خو قسمت فعلی قبلې نه قسمت وهمي قبلې او نه قسمت ذهني قبلې قسمت عقلی موږ ویلو په قسمت فعلی چې دې بیا درې قسمونه دي یو قسمت قطعی دی یو کسری دی او یو خلقی دی نو دا نه قبلې وهمي او فرضي دا موږ ویلو بیا موږ ویلو چې هو الجزء الذي لا يتجزا بیا موږ دا خبروم پرې کړو چې یار دا جوهر او دا جزء لا يتجزا دا یو شی دی کنه دغه کې دغه دوه مذهبونه به موږ ویلو پرون سبق کې بیا وې پرې کې دغه دا چې دی مصنف رحمت الله علیه وي چې او غیر مرکب کل جوهر وي د سی ونه وی چې هو الجوهر نو کده هو الجوهر ویلې وي نو بیا به دې مطلب داو چې هغه اجزا چې هغه عین چې هغه د اجزاو نه مرکب نه وي نو هغه صرف او صرف جوهر دی حال دار چې د حکماو په نسبت باندې حال دار چې د حکماو په نسبت باندې هغه سیز یوازې جوهر نه دی هغه سیز یوازې جزء الی تجزا نه دی کم چې د اجزاو نه مرکب نه وي بلکې هغه نور هم ډیر سيزونه دي پوه شئ دا چا په نسبت باندې د حکماو په نسبت باندې نو دلیل خو د دې جواب خو دغه شیخ مصنف رحمت الله علیه د عام متکلمین په نسبت باندې دا په اصطلاح کې بیان کړی د حکماو اصطلاح نه دا بیان کړی خو بیا هم هغه چیرې د اعتراض را باندې را نشي نو هغه کل جوهر وي او ول جوهر ونه وي دا حکماو په نسبت باندې کم سيزونه چې هغه د اجزاو نه مرکب نه دي نو هغه صرف جوهر او جزء لا يتجزا نه دي بلکې هغه وایي چې حیولا او صورت او عقول او نفوس مجرده دا سيزونه هم دغه دا سيزونه هم د اجزاو نه مرکب نه دي حیولا ستوي نو حیولا ستوي صورت ستوي عقول ستوي نفوس مجرده ستوي پروس کله دا یو دوه کتابونه ویلو که تاسو یې چی یو معین الفلسفه او یو شرح عقیده طحاویه نو پای کې تاسو د دې هغه تفصیل او دغه تعریفونه چې دا کړی دي کني کړی او تاسو نه شوي نو زناس یې سره پارم زه به هم کنم نو حیولا هغه جوهر ته ویل کېږي چې هغه مختلف شکلونه اختیاري او هغه ته پای کې څه تبدیلی نه راځي دا مطلب وسپنه د وسپنه نو دې وسپنه نه چاکوم جوړیږي د دې وسپنه نه چړکیم جوړیږي د دې وسپنه نه موټر هم جوړیږي د دې وسپنه نه رکشا هم جوړیږي د دې وسپنه نه بلیډ هم جوړیږي د دې وسپنه نه هر څه شی چې نن دا جوړیږي او د وسپنه پرې ماده کې فرق نه راځي دغه وسپنه ته یو قسم لا حیولا وي او صورت دیم نمبر صورت هغه ته ویل کېږي هغه کیفیت چې یو سیز لره د بل نه ممتاز کی نو موږ هغه ته صورت او شکل وایو لکه مطلب دغه یو شانتي وسپنه ده خو د دې صورت د چاکو په شانتي جوړ شو موږ وای دا چاکو دی او دا خنجر نه دی وسپنه یو شانتي ده خو موږ د یو ته موږ چاکو وایو بل د خنجر وایو دغه یو وسپنه ده او یو ته موږ موټر وایو بل ته موږ رکشا وایو نو دغه دا یو کیفیت چې یو سیز لره د بل سیز نه جدا کوي نو دې ته څه ویل کېږي صورت ورته ویل کېږي څه ورته ویل کېږي صورت حیولا هغه جوهر ته وایي چې مختلف شکلونه اختیاري لکه دغه موږ وایو چې وسپنه ده نو وسپنه لکه چاقو چوړکۍ جاز او موټر وغیرہ دا ټول صورتونه چې نه دادي دي د حیولا وایي او دا حیولا په ټولو صورتونو کې راځي کېږي بیا هغه کیفیت یو سیز لره د بل سیز نه جدا کوي نه د څه ویل کېږي صورت ورته شکل ورته
گویا کې صورت هغه دغه ده هغه جوهر ده چې په دې حیولا کې حلول کوي په حیولا کې څه کوي حلول کوي او حیولا د دې لپاره صحیح محل وي دریم نمبر څه عقول دي عقول لکه د دې حکم او دغه داري کنه چې په دنیا کې الله نشته بلکې عقول 10 د ارث چلی لکه اول الله پاک دې نه عقل اول پیدا کو فرشته پیدا کړل هغه بیا اسمان پیدا کو دویم اسمان دریم اسمان نو اسمانونه پیدا کړل نو دیو چې و اسمانونه دي او اتمه پکې عرش ته او نهمه پکې کرسی ده ایو دغه فرشته ده نو دا ټول دنیا دا نظام چې ده نه دا دغه عقول 10 چلی او دا په مجرداتو کې شامل دي پوه شو به باندې ها عقول دا عقل جمع ده او د حکما او دغه ده چې دا ټول دنیا کې چې دا څومره هم دي دا څومره نظام چې دا عقول 10 چلی عقول 10 څنګه لګاوي چې اول لټول اول عقل اول چې دا پیدا شو هغه فرشته پیدا کړل بیا فرشته اولنې اسمان دویم اسمان دریم اسمان څلورم پنځم شپږم اوم اسمان بیان تیار کو نیو فرشته شول او اسمانونه شول جسو شول اتا ایو عرش ته نه ایو کرسی ده جسو شول لس دلسو داوی عقول 10 څورته او د دنیا دا ټول نظام چې دا عقول 10 ده چلی او دا عقول 10 چې دي ندام په مجرداتو کې داخل دي مطلب د دې اجزا نشته اجزا نشته او نفوس مجرده نفوس د نفس جمع ده او روح ته جنن دا نفس ویل کېږي د انساني روح په باره کې مختلف مذهبونه دي بعض وایي چې دا یو جسم لطیف دی لکه څنګه چې د ګلاب لپاره عرق ګلاب دی او دا عرق دا بری ګلاب کې جنن دا شامل وي او د نن بګي دغه شان د انسان په وجود کې دغه نفس چلنده وي او ډیر علماء کرامو دا غلکه د عقلاو هغه سکوت کړل چې دا روح څه ته وي او موږ ته پته نشته بس حکما وایي چې دا روح دا جوهر دی یعنی خالی دی د ماده نه او بدن کې د داخله دونه بغیر به بدن کې تصرف کوي د بدن سره دې تعلق دی لکه څنګه چې د امیر او د حاکم تعلق په خپل رعایا باندې دی په خپل سلطنت باندې دی خو شو به معنی نور د روح په باره کې ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي بس ما د رب حکم د ډېر پته چاته نشته نه الهغه پوه شو به معنی ها نو دوی دا حکما چې د مصنف رحمت الله علیه کل جوهری وي وهو الجوهر ونوي د بار د دې چې بدی کې د دې جوهر نه علاوه د جزء لا تجزا نه علاوه دا حیولا او صورت او عقول او نفوس مجرده پکې داخل شي د دې وجنه د کل جوهر ونوي بلکې وهو کل جوهر وي وهو الجوهر ونوي هغه په شو به معنی دې دې پوره بیازو وهو الجزء الذي لا يتجزا ولم يقل وهو الجوهر وهو الجوهر ونوي ولي احترازا عن ورود المنع چې دې ځان وساتي د منع د وارد کېدونه د اعتراض د وارد کېدونه ځان وساتي اعتراض سره بان ما لا يتركب چې هر هغه چې هغه مرکب نه وي د اجزاونه لا ينحصر عقلا في الجوهر د عقل په اعتبار سره هغه منحصر نه په جوهر کې کم جوهر بمعنى الجزء الذي لا يتجزا بل لابد بلکې ضروری ده ابطال من ابطال الهيولا والصوره د ابطال الهيولا او د صورتنا والعقول والنفوس المجرده عقول او نفوس مجرده ليتم ذلك د پاره د دې چې دا څه شي دا پرې باندې دا تام شي یعنی ټول ته مکمل او تام شي ورته پوره شي ورته الهغه په دې خبره باندې پوه شوي تاسو بل وسدا د فلسفه په باندې فلاسفه وعند الفلاسفه لا وجود للجوهر الفرد فلاسفه وای فلاسفه چې جوهر فرد چې د دې سره وجود نشته یعنی په کائنات کې د څه یو څه نشته چې دا غي نور اجزا نه کیږي یعنی جزء لا تجزا فلاسفه چې د جزء لا تجزا وجود نشته او دا څومره جسمونه چې دي نو دا د حیولا او د صورت نه مرکب دي دا حیولا او د صورت نه مرکب دي الهغه په څه بلی معنی فلاسفه سوي فلاسفه سوي چې جزء لا تجزا د سر نه اړو د دې وجود شته نه
او دا جسم موږ وایو چې دا جسم بیا د سره مرکب دی نو وایي چې دا جسم د څه سره مرکب دی د هیولا او د صورت نه لکه اوس ګورئ هیولا خو تاسو پېژندله که نه هغه مادې ته وایي او صورت چې دی صورت نه بل څه جوړېږي نو دې شکل ته او چې صورت او ماده پکې دواړه وي نو دې ته ویلی کېږي جسم او جزء لا يتجزا نشته دی دوی که نه چې دا جزء لا يتجزا نشته دی وایي که جزء لا يتجزا وجود وی نو یو جز به د دوو جزونو په منځ کې فرض کول ممکن وو که جزء لا يتجزا وی نو یو جز به د دوو جزونو په منځ کې فرض کول به ممکن وو او چې یو جز په دوو جزونو کې په منځ کې فرض کول ممکن نه دي چې دا ناروا دي نو جزء لا يتجزا هم نشته دی لکه پوه شوئ په دې باندې وایي جزء لا يتجزا نشته دی دا دغه مقدم دی جزء لا يتجزا وجود وی که جزء لا يتجزا وجود وی نو یو جز به د دوو جزونو په منځ کې فرض کول دا به ممکن وو او یو جز د دوو جزونو په منځ کې لکه ځکه جزء لا يتجزا خو وایي دی ته که نه چې هغه مخکې نور تقسیمیږي نه که جزء لا يتجزا وجود وی نو بیا به د دوو جزونو د یو جز به د دوو جزونو په منځ کې فرض کول دا به څه ممکن به او یو جز د دوو جزونو په منځ کې فرض کول ممکن نه دي دا باطل دي یا تعریف باطل دی جو مقدم هم سره باطل دی بیا وایي وجه د بطلان سره نو وجه د بطلان دا ده که چېرته دوه جزونه دي او په منځ کې ته یو جز فرض شي نو دوه احتمال دي یو احتمال دا دی چې یا به دا منځ والا جز یا به دا دواړه جزونه ته دا به منع کوي یا به نه منع کوي که دواړه جزونه په آپس کې د میلاوېدو نه دا منع کړي وو نو بیا به تقسیم لازم راشي او که مانع نشي نو هر یو په بل کې ننوتی وي او یو بل بل سره میلاو شي حالانکه اجزا جواهر دي او جواهر کې تداخل محال دی دوی دا جزء لا يتجزا دی جزء لا يتجزا چې د هغې د سر ناړو تقسیم نه کېږي نو دی وایي که جزء لا يتجزا وی نو دا یو جز به د دوو جزونو په منځ کې فرض کول به ممکن وو او حال دا چې یو جز په دوو جزونو په منځ کې فرض کول ممکن نه دی نو چې دا محال دی نو جزء لا يتجزا هم نشته دی او وجه د بطلان وایي دا ده که نه وایي که یو جز د دوو جزونو په منځ کې فرض کې لکه دا یو جز دی د دوو جزونو په منځ کې ما دا فرض کو نو دا منځنی جز چې کوم دی په دې کې دوه احتمال دي چې دا منځ دا جز نه دی د منځ دا جز یا به دا دواړه جزونه د یو بل نه منع کوي به مانع به وي په آپس کې د میلاوېدو نه به یا مانع به وي یا به نه وي که په آپس کې د میلاوېدو نه دا مانع پکې موجود و یعنی دا د دې سره نشي میلاوېدی په منځ کې دا دی که نه نو دا د دې سره نشي میلاوېدی نو چې دواړه د یو بل سره میلاوېږي نو دا خو بیا جز پکې راغی تقسیم پکې راغی که نه او ته چې جز لا يتجزا وي ته چې هغه د سره ناړو تقسیمیږي نه او که ته وایې چې یاره دا په یو بل کې دغه نه دی دغه نه قبلوي تقسیم نه قبلوي نو بیا مطلب دی چې یاره دا په دې کې داخل شو نو دا هم جوهر دی او دا هم جوهر دی او د جوهر په یو بل کې تداخل چې دا مانع دی منع نه دی وجې نه چې جزء لا يتجزا نشته دی فلاسفه وایي چې جزء لا يتجزا دا نشته دی د دې سره ناړو وجود شته نه ولې لکه پوه شوې دې باندې نو موږ وایو چې دا جسم چې جوړ شوی دا د څه نه جوړ شوی دی نه وایو چې دا جسمونه د څه نه جوړ شوي دي د هیولا او د څه نه د صورت نه وایي عند الفلاسفه او د فلاسفو په نسبت باندې فلاسفو نه مراد ارسطو دغه تابعین دي چې لا وجود للجوهر الفردي چې وجود نشته د جوهر فرد جوهر فرد څه ته وایي ان الجزء الذي لا يتجزا يعني جزء لا يتجزا وتركب الجسم او مرکب کېدل د جسم انما هو الهيولا والصوره دا انما هو من الهيولا والصوره دا الهيولا او د صورت نه دي وسه دلګي دا دلیل لري لپاره نه ذکر کړه کچری دا جزء لا يتجزا وجود وي نو یو جزء په دوو جزونو په منځ کې فرض کېدل به ممکن نو دا ناروا دي یعنی یو جزء د دوو جزونو په منځ کې فرض کېدل چې دا ناروا دي ځکه چې یو جزء د دوه جزونه دا جوهر دی او جوهر په منځ کې د عقل ناراضي چې دا ناروا دي نو جزء لا يتجزا چې دا هم سره دا ناروا دي او وجه د بطلان دا که چېرته یو جز د دوو جزونو په منځ کې فرض شي نو دوه احتمال دي یا به دا منځ والا جز یا به دا دواړو جزونه رکا وهل
او په ابس کې د ملاویدونه به یا مانع به وي او یا به مانع نه وي یعنی دا منځنۍ جز به د ځوانو جزونه د یو بل نه به یا منکې به یا به نه منکې کچرته معنی شي نو بیا به تقسیم لازم شي او چې تقسیم به راغی نو دا جزء لا تجزا شو نو ځکه جزء لا تجزا خو دې ته و چې هغه نور تقسیمیږي نو لکه پوه شوئ او کدا د منځنۍ جز د دې دوانو جزون لره مانع نه وي نو دوانه به د یو بل سره یو ځای بشي او دا یو ځای کېدلی هم ناروا دي ځکه دا دوانه جزونه دا جوهر دي او جوهر د کې تداخل چې دا منه دی په جوهر کې تداخل محال دی لکه پوه شوئ په دې باندې واقوى ادله اثبات الجزء انه لو وضعت كره حقيقيه وې زمنګا دا کم خلق چې دي متکلمین نو دو دا ټولو نه وای بهترین دلیل الزامی هغه دا دوی چې د دغه چې کنه دا موجود دی جزء لا تجزا چې دا موجود ده جزء لا تجزا دلیل نه پیژندونه مخکې قرا تسویل قرا او ستا مستوی پروس خل قرا هغه جسم مستدیر ته ویل کېږي مستدیر راغون الکه بال او فوټبال خو تاسو پیژنې کنه دغه ته قرا وای مړه څه ځان تل کوي او پدې کې تعریف دا ده چې قرا هغه جسم مستدیر ته ویل کېږي چې احاطه صرف چې داغه احاطه صرف د یوې سطح نه وي احاطه صرف د څه نه وي د یوې سطح نه وي لکه دا د بال غونډه کې کنه نو دا بال دا چې کله موږ په سطح مستوی باندې کېدو سطح مستوی ویل کېږي صفا هوار میدان ته صفا هوار میدان ته څه ویل کېږي لکه دا شیشه ده شیشه په دې باندې ته ویل کېږي سطح مستوی په دې باندې چې کله ته یو کره کې بال پې کې بال نو د دې هغه یو حصہ چې کم ده یو حصہ دا د دې دغه سره ټچ وي د دې سطح مستوی سره ټچ وي نو دغه سطح مستوی باندې چې کله دا قره منګ کیدو او کومه حصہ د دې سطح مستوی سره راغله چې هغه اخوانونو تقسیمیږي نو دغه ته جزء لا تجزا وي څور دی لګي ځکه هغه اخوانونو تقسیمیږي نو قره هغه جسم مستدیر ته وای چې هغه احاطه صرف د یوې سطح نه وي او د هغې په منځ کې یو نقطه فرض کړی شي دغې نقطې نه دغې ته دا ټول خطوط د دې نه برابر وي لکه پوه شوې په دې باندې او په دې قره کې دا دغه نه دا قره حقیقي دا اصل فرض کړي یو خدای کنه چې لکه دا کائنات منغو چې دا ټول چې نن دا قره په شکل کې دی دا دنیا چې نن دا ټوله ګول لکه ګلوب چې دی دغه ته هم قره ویل کېږي او سطح مستوی تاسو پیژندو نو واقوى ادله اثبات الجزء واقوى دلیلنا د اثبات د جزء لا تجزا لپاره انه لو وضعت كره حقيقيه كجريكي خود لشي كره حقيقيه یو کره مستدیره دا بالفعل وي او کره حقیقي اسی فرض کړی شوی لکه موږ وایو یو خو دا کره چې نه کره مستدیره دا بال چې کم دی دا کره مستدیر وای څور دی وای کره مستدیره او کره حقیقیه چې اسی یو ګول شکل موږ بل خپل ذهن کې فرض کو کره حقیقیه چې ګول شکل موږ په خپل ذهن کې سکو نو لو وضعت کره وحقيقيه کچته خو د شي دا کره حقیقیه على سطح حقيقي فسطح حقيقي معنی سطح حقيقي څه مطلب دی په یو سطح مستوی باندې په برابر باندې لم تماسه نو نه یو ځای کېږي د دې سره الا بجزء غیر منقسم مگر یو داسې جز چې هغه نه تقسیمیږي مطلب دا دی چې دا بال چې کله موږ په دې سطح مستوی باندې کېښودو نو د دې بال د دې کرې حقیقي هغه یو جز دی نو داسې د دې سطح مستوی سره راغی او دا کوم چې د دې سطح مستوی سره راغلی دی نو هغه جزء لا يتجزا دی هغه سره اذ لو ما سطحه بجزئين وای کچرته دا نه دا بال دا په سطح مستوی باندې راغی او د دوه جزونه ثابت کړل مطلب د دې دوه جزونه په سطح مستوی باندې راغلل نو د دوه جزونو خط جوړیږي د دوه جزونو څه جوړیږي خط جوړیږي او په کره حقیقیه کې خطونه نه وي ځکه کره حقیقیه اسی فرض کړی شي ماته دوی چې دا فرض کړی شي دا ځکه چې دوه جزونه راځي د بیا څه جوړیږي جسم جوړیږي وې
ولم تماسو نه حاصلوي نه مسکوي دي لرا الا بجزء غیر منقسم مگر یو جسم غیر منقسم اذ لو ماسته بجزئين ويكثر دا مسکی دي سطح مستوي لرا دو جزونه نو لکان فيها خط بالفعل نو بدی کې با بدی سطح مستوي باندې بالفعل خطوط براشي صبراشي خط براشي خط څه ته وای چې راغی دیو جز ده بل جز ده بل جز ده نو خط پر راغی کنه ها فلم تكن كره حقيقيه نو دا کره حقيقيه نشوه ځکه ما تاسو له اولوي چې کره حقيقيه اسی فرض کړی شوی هغه بلې باندې پوه شو پای کې خطوطو نویندا لري ټول نه اقوا دلیل دی او دوه دلیل چې دا اشهر دي بیا خدای دې مصنف لا غوړه نه دي نو دې وی چې رضات باندې دي درې ونه کمزوري ان شاء الله سبب نور هغه پوه شو به باندې دا واړو شابه